حاجی اوس څه سبق دی لم نه کنه ګورې جو بسم الله الرحمن الرحیم تو ګدا دغه لکه خو د زه پرې دی وړي دی شي خو منځ کې لار پرې ده بسم الله الرحمن الرحیم منګه هر کله چې فارغ شو په سلم کې د مذهب د محققینو نه د چانه دغه د دلیل نه پوه شئ په چانه د دوانو دلایل موږ ذکر کړو بیا چې ما داستوي مې د دوانو دلایل تا ذکر کړو پوه شئ په نو بیا دې ته خو تعارض وای کنه اذا تعارض معارضه ما تاسو د کتاب د مناظره هغه تاسو یو ټکی به دغه زده کوئ دا څه ته وایي معارضه اقامه الدليل على خلاف ما قام الدليل عليه الخصم څه ته وایي معارضه اقامه الدليل لکه ما ته ګوره زما د مناظره ده زم چې الله پاک لاس نشته الله پاک لاس دغه لاس چې لفظ په عربی کې کوم معنی له وځه شی دی دا لاس په دې معنا سره الله پاک لره نشته او دینه خو یو تن دی هغه چې نه شته پوه شئ کنه شی هغه دلیل وای ګوره خدای پاک ځان ته تبارک الذی بيده الملک راغله د ید نسبت ځان ته کړل او ید دغه ته وای نو څنګه نه ثابت زه ته ما نو هغه دلیل وای زه دغه په خلاف منځم ګوره الله پاک وی ليس كمثله شيء ليس كمثله او دا شيء نکره دا په سیاق د نفي کې راغله او نکره چې دا څه پیدا کوي عموم پیدا کوي هیڅ شی هم د الله مثل نشته نو دا یت خو انسان لمشته او دا یت الله پاک لم ثابت کو نو کو بیا دغه یت چې انسان لمشته او الله پاک لمشته بیا به انسان نه نفي کوي او د انسان لاس نفي کولای شي نو چا نه به اوس نفي کوي اوس په دې معنا به الله پاک لرنه که په دې معنا سره الله پاک لري دوی نو دا خو هغه الله پاک لري خدای پاک وی لیسه کوم لې شو او تا خو مثال ثابت کړو او دا سره اوس دلته دا شو دوم دلیل وي امام دلیل وي اوس به زه واپس د دلیل څخه کوم بیا زورانوم پوه شئ په نو چې دا ما دلیل وي د دلیل دې ته معارضه اقامه الدلیل على خلاف ما لکه ما د دلیل ویلو په خپل مدعا باندې په ثبوت د ید باندې واجب لره او ما څوک په دقه معنی سره ما الله پاک له سکو نفي کو هغه پر ما دلیل وي کوم دلیل وي ليس كمثله دې ته سوې معارضه او په معارضه اقامه الدليل على خلاف ما اقام عليه دليل الخصم بخلاف ما اقام دغه په خلاف باندې چې کما د دې مدعا په خلاف باندې چې خصم مخکې دلیل قائم کړی دی تا دا هغه په خلاف باندې دلیل څه قائم کو یې څه وي جی دا خو هغه هم دلیل صغرا او کبرا ویلو چا عامو ویلو کنه ویلي ځکه دا صيغه د چا ده د تعجب ده دا صيغه تعجب ده ولی ځکه دا وزن د چا ده دا صيغه د هغه چې بوزن د مفعول وي غني مګر صيغه د شي نو دا منګه اې د صغرا کبرا او شکل اولو دلیل ویلو او تام دلیل وی قياس د نوم استثنایی رفع سره کوچته سشي صيغه د تعجب ما دا صيغه د تعجب شي لازم بشي توهم د استفاده د عظمت د باری تعالی د چانه لکن الطالبات فهم دا خو معارضه نشو نو موږ بیا دغه دلیل موږ وی صغرا خو دې منه ما صغرا سو چې سودا صيغه د تعجب ده دا سره ما فل صيغه تعجب دا صيغه دا صيغه ده لانه معنا دا په دې وزن ده دا په وزن د مافعل ده نو دا صغرا خو منه موزه ما هو ده تو صغرا ما کړو لې صغرا نه من دا ټوغ نه دي ښه صغرا خو دا په وزن د مافعل ده نو په وزن د مافعل ده غیر ته کولای شي دا څنګه مني خو کبرا ته هر هغه چې په وزن د چای نو هغه نه مګر صيغه تعجبي دا دي نه ځکه دا افعال وزن دا یو صيغه تعجب راځي کوم ماضي د افعال راځي بلکې دا چې کم دین او څه شي راځي صيغه د اسم تفضیل هم راځي
افعلوا وزن صيغه افعل نه راځي ها نو دا خو یو صيغه د تعجب ده که صيغه اسم تبذير هم ده او ماضي د باب افعال هم ده ته څنګه حصر کې چې هغه چې په وزن د مفعولین هغه بنې مگر زبې صيغه تعجب به کینا ها اوس راغه دا محقق دنن تاسو کو خانو ته صيغه تعجب نه ده نو څه صيغه ده ویجی ما اعظم شانه دا صيغه د ماضي ده باب افعال ده ها ماضٍ من باب الافعال وشو او ما كما د ما استفهاميه ده صدا او شان دا فاعل ده چا د اعظم نوس په دمه شي ته خلاړې دا غینم بدتر شوي ځکه ما استفهام د پاره د چا د تردد دوج نه راځي کته کله تاسو کې چې شي کیسه شکی کنه الاستفهام انما يكون عن تردد واستفهام وتردد شك استفهام و تردد دوج نه گویا دا مصنف د الله تعالی په عظمت د شان کې چې ما استفهامیه کې نو د متردد او شاک ته د کافر شو څه شو لار د مصنف نه د کافر جوړ کو مونږ صيغه تعجب اغسته ونه کافر کړه غو نو او ورګه ته تاسو کو لمنډه کافر دی کو درغه وای جی ټیک ته چې دا صدا صيغه استفهام ده خو دا خو معنی صيغه د استفهام ده خو معنی تعجب ده معنی سره تعجب ده صيغه ده صيغه د ماضي ده ما استفهاميه ده شان فاعل له او معنی تعجب ده صيغه د تعجب نه لما خو معنی تعجب علم يجي ده راغه قرار علامه عنه الفرار سراغه قرار علامه عنه الفرار ټینګې درالو قرار ټینګېدو ته وي پوه شئ به صدا علامه په هغه څه باندې قرار راغی واپس عنه الفرار چې دغه نه مونږ تختیدو یې تعجب نه مونږ تختیدو تراله بیا پټینګ شوې وینه جی فرار راغی د صيغه د تعجب نه او قرار راغی په معنا د تعجب اته په دې نه پوهیږي یو صيغه د وی معنا ده صيغه د تعجب نه انکار کوم لفظ د تعجب نه ده هغه کلمه موضوعه د تعجب د پاره چې صيغه د تعجبي هغه نه انکار کوم او چې شه معنا د تعجب به شک وایم معنا د چا معنا د تعجب نو معنا د تعجب ده اور وليست صيغه تعجب صيغه تعجب نه ده معنا د چا ده نو بیا سوال وکړه چې تاسو دنه کومه چې دا صيغه د دسی بچرته تماته ګوره چې صيغه د چي استفهامي او معنی تعجبي دا به زهاله منما کته د دې لپاره یو شاهد ماته پیش کو یو بل ځای مثال دې ماته پیش کو که بل ځای دې پیش کو نو دلته به منما او که بل ځای نه پیش کولې دلته هم نه منم تاسو به ویجی قاضي به وي ول قران کریم کې ته وما ادراک ما يوم الدين وما ادراک اذ ما پیغمبر ته د صفه ده نو ادراک ما ادراکم باندې باب افعال او ما کوم یو ده استفهامیه او معنی څه ده ولې خدای پاک تاسو کې د خپل پیغمبر نه تاسو کې خدای ته علم نشته نو ګټه ځای چا د پاره ده تعجب د پاره ده ځکه تعجب کې چې تا ته صفه ده ګوره دا تعجبن وای دا سوې تعجبن وای پوښه نوراله پکې کې وته او ډنډ پکې پرې وته ورګه پوره په خبره باندې نو دا صيغه د چا ده ها هغه د صيغه د چا ده نو ګوره تا ماته وی چې راګه د شي ماته یو لفظ د قران کریم د شاهد د کلام د عربو ما پیش کا ما په کلام د عربو کې د الله کلام تلاړم او سمې وي صيغه د استفهام ده هم اق شانت ده ما استفهامیه ده ادرا باب افعال ما استفهامیه و اعظمه هم باب افعال و ادرا هم باب افعال او درا يدري درایتن بای فرض ادرا يدري وما يدريك یو ذکر غل کنه ادرا يدري نو دا ما ادراک ما يوم الدين او قطعا دلته د سش د پاره نه ده تفوز خود نه کې خدای پاک به تعجب د پاره ده نو دا غل نه ده وس دا به ځان سره وساته ښه ځکه فيه کلام په دې کې کلام شته پوه شئ بیا واپس شه ویجی دلته یو خبره د کومه
تا وی دا د پاره د چا دی تعجب دی کنه تعجب هم صحیح نه دی ځکه تعجب د انکار د وجې نه کېږي تعجب د څه اوس یو مثال یو شی دی که نه اورې ګټه ده او یو شی دی په دې اوبو کې په دې سیند کې هغه په پورته روان دی سیند کې شی په کوم ځای ځي په کته ځي هغه کوم ځای روان دی او د دې نه بو شی به دا شو یا یو شی دی که نه لکه دا شو چې ګوره دا همیشه چې تاسو څوک تاته وایي چې یو شی په سیند کې به پورته روان و نو ته به چې یاره مثال په طور کې ماشین لګېدلی و اورې لکه بعضې اوبو کې ماشین وایي نه هېڅ هم نه و خو لرګی و په سیند کې پورته و زه نه منم دا څه لکه دا خبره تعجب د څه د وجې نه کېږي انکار د وجې نه نو دا خو مخکې صرف متردد و مصنف او چې تعجب ته لاړ نه منکر دی کو څه دی کو او د دغه نه د باران نه مې ځان بچ کوو او څه شی ناوې د لاندې ودرېدم نو تردد نه مې بچ کوو او لاړې څه منکر دی کو منډه دی کافر دی کو ونه شوی پې تاسو به جواب وکړئ چې ګوره کله صیغه د معنا د تعجب دا کله خو د انکار نه خو کله د قصور او د عجز د وجې نه د چا نه د احاطې نه بالشی د یو شي د حقیقت ته د نه رسېدو د وجې نه خلک هم تعجب کوي څه کوي تعجب د څه وجوه نه التعجب قد يكون عن انكار وقد يكون عن قصور الادراك والاحاطه بالشيء د ادراک او د علم بالشيء نه او د حقیقت ته شته د رسیدو نه متعجز زکه به څه کوي ته زکه به تعجب کوي پوهېږې پې او دلته نه مصنف څه دی ها په عظمت د باري تعالی کې بې شکه بې شبهې دی څه دی دی عاجز دی لکه د خدای د عظمت شان ته موږ رسېدی شو څوک ته د کومې موضوع رب راوړی چا به څه ته ورسي ها چې د دې حقایقو ته موږ د الله تعالی د عظمت حقایقو ته ورسېږو رسېدی شو پوه شئ هر ځای ته چې ورسېږو نو مخې ته به یو هر ځای عظمت د باري تعالی موږ ګورو پوه شئ پې نو چې څوک خیږي بره سپومۍ ته خود که نه نو هغه بره د هغې نه لا بره دنیا ده پوه شئ که نه شوی پې او چې هلته لاړ نو موږ خو له هلته ختلي نه یو کوم ځای د سپومۍ ته خو چې کوم ختلي دي نو هسې دي ها هغو هلته ورسېدو عظمت د باري تعالی نور معلوم کو چې مخې ته سپومۍ ته لاړ دا سپومۍ د دنیا د سپومۍ د دنیا د 3 حصې مقدار نه ده لکه دنیا ټوله څو ده چې ټول یو بال په شان دی ګول څومره ده نو سپومۍ څو ده ها د هغې 3 حصه ده مثال که نه پوه شئ چې هغه 2 چنده نوره کې نو واپس دنیا به دې جوړه شي دومره غټه د سپومۍ غرونه دې پکې باقاعده پاکستان د دنیا څومره حصه ده پاکستان څومره غټ دی او پاکستان د دنیا څومره حصه دنیا څومره غټه ده د دنیا بر اعظم چې څومره دي بر او بر اعظم په دنیا کې د دنیا 4 حصه ده 3 حصې دي یاره دریاب دی هغه بر چې وچو به د هغه څومره ده اورې دا 4 حصه ده صرف بر او دا بر بیا په څومره دغه باندې تقسیم دی پوه شئ پې غټې وچوبې دي نو بر اعظم ایشیا بر اعظم پلان کې او بر اعظم افریقا بر اعظم امریکا بر اعظم دا بر اعظم غټې وچوبې ځینې وړوکې وچوبې دي نو پای کې مثال یو 10 ملک دي او بلکې غټه وچوبه ده پای کې فرض کې 15 ملک دي نو په دې کې دومره غټه دي نو څوک پاکستان څومره غټ دی نو ته راته وایي چې دنیا څومره غټه ده اورې که نه اورې نو سپومۍ څه ده ها دومره غټه لکه د هغې ټولې دنیا 3 حصه ده چې هلته موږ لاړ شو چې څه به شي څوک چې دریاب ته کوشي پکې ته نو د الله عظمت په نور معلوم کړي چې دریاب کې څه دي پوهېږې پې پوه شوې پې دا په دریاب کې پکې دي څه دي څوک چې داسې نور ملکونو ته لاړ شي اورې نو په دنیا کې څه دي ناشنا دنیا به ویني اورې چې کوم ملک ته ځي کومې دنیا ته ځي انسان دی که نه چې څومره د ده مخې ته ځي د خدای پاک په لوی کې به نور د ده څه پیدا کېږي چې الله ډېر لوی دی پوه شئ پې نو د الله تعالی د عظمت ته رسېدی شي څومره چې نه مخلوق ته یې نه امر به صحیح امر بالله الله تعالی عظمت به ډېرېږي خو په یو ځای ودرېږي نه ښه نو ما تاسو ته بیا ووایي چې ښه ده خلاص شوه نو دا بیا سوال ما تاسو ته خبره پټه وساتئ څه وه چې ما ادراک یوم الدین کې خو تا 2 وجې وسووې که نه هلته تا صیغه د استفهام ده او معنا یې د چا ده د تعجب ده او چې صیغه د استفهامي او معنا یې د چی د تعجبي
نو دا خو تا وي د دې شاهد ته د قرآن کریم نه پیش کوم نو دلته او تا د تعجب دپاره څو وجې ووې یو انکار او بل څوک عجز و الله اوس هلته ته د قرآن کریم کې الله پاک یو صیغه استعمال کړله نو صیغه د استفهام د معنی تعجب ده اوس دلته تعجب د کومې وجې نه انکار د وجې نه الله پاک منکر دی وای نه او الله پاک عاجز دی وای نه دلته خو یو هم نشي چې تعجب راولي نو خیر دی تا تعجب دپاره دویمه وجه بل هم راوسته ټیک شوه خو دا دواړه وجې موجودې نه دي په چا کې نو په ما دا یوم الدین کې څنګه به شاهد کې ته صیغه معنا صیغه د باب استفهام وي صیغه چې کوم دی نو د استفهام وي او څه شی معنی تعجب وي چې معنی تعجب وي نو تعجب ته د وجه نه کنه نو کومه وجه ده بده کې وجه به کوم نه صحیح تاسو به جواب وکړئ کله تعجب راځي د تعجیب د پاره څه د پاره ګوره چې کوم ځای متکلم هغه د تعجب صفت دغه نشو ممکن نو هغه به د پاره د چا راځي یو تعجب په خپل باندې حیرانېدو یا په خپل قاصرېدو او یا په خپل منکر کېدو یو شی نه منکري نو تعجب کوي یا زه نو تعجب دا تعجب یو وصف دی قائم دی په چا پورې په خپل په دې فاعل پورې دا لازم دی څه دی او تعجب کوم یو دی ها الذي يوقع الغير في التعجب چې بل په تعجب کې واقع کوي نو دلته څوک خپل پیغمبر په څو چې تعجب وکړه دینه خدای پاک نو عجز او نو الله پاک سو منکرو فقد اوقع الناس او اوقع نبيه وبواسطه نبيه جميع الناس اوقع الله تعالى كلهم في التعجب په تعجب کې واقع کړو او موږ واقع به درک مې وګدین چې دا موږ نه چې دا قیامت بکلې پوه شئ په هر شی معلوم دی چې کاش د قیامت هم دې خلکو ته پوښتنه کوي پوه شئ چې دا ته پوښتنه کوي رسول الله چې کوم دی دا قیامت کله دی صحابي رسول الله قیامت په کله او ته چې کله په تا مرګ راغی په تا قیامت راغی ته څه کوي په قیامت چې قیامت کوي پوه شئ د ځینو شیزونو جوابونه نه دي شي اورئ دا شان نه دي شي بس موږ دغه ځای ته اوسو ما عظمه شانو شان دلته شان دی که نه شان پوه شئ شان نه مراد یا ما عظمه شانو د شان نه مراد پوه شئ پې یا صفات فعلیه د واجب تعالی دي یا آثار د صفات فعلیه د واجب تعالی دي څه او تا بیا په دې پسې په ما عظمه شانو پسې څه شی دی ورپسې لا يحد او لا يحد د اوس دې ته ودانګه دا پر شوخه لا يحد ما قبل سره یو تعلق مقامی معنوي دی او یو تعلق سره لفظي نحوي ترکیبي دی لفظي قالي هر چې تعلق د ما قبل سره مقامی او مقامی سره او په اعتبار د چا سره د مقام سره ارتباط معنوي هغه دار چې دا اول کې سو سبحانه کې اجمالا هغه سو تنزيهات او دا تفصیل پای کې شروع کو دا تفصیل د صفاتو د شو اول ذکر چې سبحانه غرض د دې زینا تفصیل له پچا کې په صفات سلبیو کې لا يحد بصفات سلبیه کنده ته تعلق شول ما قبل سره یو شی او چې کله د تفصیل د لا سره چې مصدرات دي چې لما فرغ عن ذلك چې دین فارغ شي تعالى عن الجنس جعل الكليات هغه بیا سری ثبوتی دي هغه په تفصیل شي بیا د ما اعظم شانه خوشي نو اول صفات سلبیه هم صفات ثبوتیه د اجمالا ذکر کو بیا په د هر یو په تفصیل کی او د اول هغه تفصیل به اولی او د ثانی تفصیل به ثانیانی او دغه طریقه ده خوشي کنه شو نو په دې کې نو دا څه شو تعلق د ما قبل سره ارتباط معنوي او مقامي شو او تعلق د ما قبل سره تعلق لفظي ده چې بیا دا جمله مستانفه ده یا سره جمله ما تاسو جمله مستانفه غي ته وي الذي وقعت في جواب سؤال سائلين او دا سوال به ذکر نه او منشد سوال به ضرور متحقق وي ټیک شو او دلته چې چا وي پوه شي په ما اعظم شانو د دې ګورته تعلق د دې نږدې سره جوړه ششان نو چاته پوسو کو چې څنګه د عظمت تبارک تعالی ته ماته لک بیان وکړه وی لا يحد نو دا څه شو ها دا جواب واقع شو په جواب او منشد سوال شته چې معظم شان هو دي او څه شي نشته اور کنه او کو دا سبحانه سره لګي څنګه پاکي دا الله پاک بیان کوم د څه بیا غي سره ولګو د نږدې سره مرګو دا غي سره ولګو تا خو کوم سره لګي قریب سره لګي د بعید سره لګي ټیک شو کومه جمله شو یا حال شو د چانه د سبحانه کې د هو زمير ده څه شو او ما تاسو ته سبحانه کې دا مفعول به د چا ده په حال د کون د چا کې معنا استغفر الله ما اعظم شانه کې د هو زمير ما اعظم شانه کې هو زمير دا د دین سره حال له
په حال د کون د چا کې نو د شان د باری تعالی کې د ذات لا يحد پوه شئ پې نو دا حال شو حال کون لا يحد اوري او حال په دوه قسمه دی وساته یو حال ګورزان حال په دوه قسمه دی یو حال منتقله ده یو حال مؤکده ده حال به جوړه او كم حال به مؤکده حال مؤکده دي ته وي الذي لا تنتقل عن صاحبه تخذ الحال نه انتقال نه لکه اوس جاني زيد راكبا حال له كم حال ده حال منتقله ده ځکه دا همیشه په دې سوري کې نه کوزي کې بچته او زيد ابوك عطوفا حال ده ابونا او عطوفیت د پلار نزي دا اوس د سار شر تهذیب کې نو خپوم چې شو منځ کې کتاب بند کو به مې ټلیفون وکړو نو تاسو تر چې په دې ټیم ګور کوو یو وخت راوړل چې ګور هغه چا ګټه وکړه چې څوک بیدار او چې څوک دی او د غفلت د سحر د منځن چې څوک د کیږي کافر به دی بلنه سحر منځن ست خوب نشته د نيستي علامه ده په کتاب کې راغلي چې د مازیګر نو سر څوک د کیږي ایو د سحر د منځن څوک د کیږي بس ماسپخین کې به د موز مونږ په 2 بجې کوو 2 بجې کوو ځکه چې سړی مونږ خستړی شو کنه ګوره چې خستړی شي نو تاسو ته دوه شي ضرورت دی وګي هم شي یو د لوګي د روړی ضرورت دی ایو د چی شي خوب د دماغ مړخ دی خوب او روړی دا د ګېډې مړخ دی کم مړخ مخ کې دی د دماغ نو مونږ به 2 بجې کوو په 2 بجې پوه شئ او بیا ود شي اوري کنه اوري چې څنګه په خلاص شي بس ود شي نو دا ستاسو دماغ به ماړ شي نو چې بیا منځو کوي طبيعت به برابر شي بیا څه کوي بیا به ډوډۍ تیار صحیح ان شاء الله تعالی دا کار وکړو نو اول به دماغ ماړه کوي بیا به څه ماړه کوي بیا به خېټه ماړه کوي وګورئ به کنه او څوک مقدم دي دماغ او مړخ دا مقدم نه په چا باندې په مړخ د ګېډې باندې پوه شئ کنه شپه او زين تاسو تاسو داسې کار وکړو نو فائدې به دی چې تاسو به دغه شي نو د شپې چې هر څومره تاسو کینې نو دا د تاسو د غټه فائدہ درکې دا او مسپخین ورستو بالکل ستړي نه پوه شئ کنه شپه او سهار د مانځن ورستو بیا چې مسپخین د خوب کوي نو دا تاسو زړه بخښین د شپې خوب به پوره شي تاسو له سهار مو دکې پوه شئ کنه غنیمت د شپې بیدار خلکو ویوړ غنیمت د شپې بیدار خلکو ویوړ دا څه ها دې په پوښې په اوس حال کم حال شو ما تاسو د پلار نه عطوفیت ختميږي دا کم حال دی لا تنتقل عن صاحب ذوالحال نه دی انتقال ممکن نه یې اما پلار نه شي دا غنه سي چې په خپل بچی باندې خپنه شي مهربان عطوف بیا عطف او د رحمت او د رافت من کې څه فرق دی دلته عطف خدای پاک استعمال کړل کنه پوه شئ کنه شي اوس دا په انت راستاسو کوم څه تور رسیدم نو کوم حال شو او کوم حال شو نو په حال د کون او بیا ذل حال د دې دوه جوړیږي یا چې کوم د شان او یا سو ضمیر متصله بالشان نو بیا په سوال کې جهال ما شو بین هيئه الفاعل کله شان نه کې هم نه ما خو فاعل د اعظم ده خو څوک هو ضمیر سره دا مضاف الیه ده نو د دې نه حال څنګه واقع کې تاسو وایئ چې کله مضاف حذف د مضاف صحیح او مضاف الیه د مضاف په ځای قائمول شي نو د حکمن څوک شو فاعل شو او دلته کې ما اعظمه نه شي شان لوی دی خود ذات ته واجب تعالی سم لوی دی زمونږ مزه زمونږ لوی ذات ته بس پوه شئ کنه شوی او زمونږ د عقل نه اعظمیت هغه د شر مناسب دی موږ په پوه نه وشته ټیک شو هغه ډیر لوی دی هغه ذاتن او صفتن په هر لحاظ سره چې کوم دغه سره هغه په اعلی درجه د کمال کې د عظمت معنا ده بس سبب دا وایو اوس به د حد تاسو ته زد څو معنی کوم سلور او په هر یو کې به سلور ترکیبونه کوم څو ټول ترکیبونه وسو شي 14 نو سبب ان شاء الله 14 باندې ترکیب وکړو تم شو